والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق محبت باندې درود شریف وای. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو ګرانو قدرمنو عزتمندو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، د اسلامی میاشت ربیع الثانی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د وصال د وفات د دنیا نه د رخصتۍ میاشت وا. نن د جمعې مبارکې په دغه ورځ باندې د ربیع الثانی 29مه ورځ ده. 27 ربیع الثانی جمعه مبارک ورځ ده. الہ العالمین دا دغه میاشتې خیرونه، برکتونه، فضیلتونه، ثوابونه او بیا په خصوصي توګه باندې نن د جمعه مبارکې دغه عظیم ورځې خیرونه، برکتونه، عظمتونه، فضیلتونه، ثوابونه الہ العالمین زمونږ او ستاسو ټولو سره پوره شامل حال کا. محترم حاضرینو، نن په یو ډیره اهم خبره باندې ارته مختصراً د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو څو احادیث مبارکه ستاسو په حضور کې وړاندې کومه. الہ العالمین دا پاغه باندې زمونږ او ستاسو ټولو لا د عمل کولو توفیق را نصیب کا. صاحبانو دا یاد لرئ په دې میاشت کې تقریباً په 13 جمعو کې مونږ اکثر د اولیاء کرامو فضائل، د هغوی کرامات، د هغوی کمالات، د هغوی منصب و مقام، د هغوی شان و رفعت هغه مونږ بیان که. خپل وس مطابق هغوی سره مونږ د مینې او د محبت اظهار وکړه. الہ العالمین دا د اولیاء کرامو، بزرگانو، صالحانو، نیکانو، متقیانو د هغوی د نظر کرم لاندې زمونږ او تاسو په دنیا او په آخرت کې راولي. نن چې په کومه خبره باندې ارتا اظهار کوما
هغه دومره اهم خبره ده چې دغه نیکانو صالحانو ته دغه اولیاءو ته دغه د خدای محبوبانو ته دغه د خدای پاکانو ته کوم مقام او مرتبه ملاو دا او نن پوری خلق اغوی سره د مینې او د محبت اظهار کا په دغه ټولو کې چې د کوم سیز لوی کردار دی چې دا خلق یا دې مقام ته ورسوله چې د رب محبوبان شو دې مقام ته ورسېده چې تر قیامت پورې دنیا ګټ ګټ نه خلق راځي او دوی سره د مینې او د محبت اظهار کا او د خدای پاک پاکان وګرځېده د خلقو د توجه مرکز وګرځېده او د خلقو د مینې او د محبت نه ورسره خپل زړه او سینې ډکې کړي دي په دغه ټولو خبرو کې چې کوم اهم کردار دی چې دغه خلق یې دې مقام ته رسولی دي هغه سیز رب کائنات چې دوی لور کړه او صاحبانو هغه په دنیا کې فقر دی دا یاد لرئ دغه مقامونه دغه مراتب دغه منصبونه دا په دنیا هیڅ یو مال باندې نه حاصلېږي که انسان په دې باندې د خپل د وس مطابق نه زیاته خرچه وکا او په دې باندې پیسې ولګي دې لپاره انویسټمنټ وکا چاله پیسې ورکا چې دومره وخلا او د زما د حیثیت نه زیاتې وخلا او په دومره مقدار باندې وخلا او د دغه نیکانو صالحانو یو مرتبه او مقام د ماته ملو شي دا یاد لرئ د دنیا په دولتونو او پیسو باندې رب کائنات دغه مقام او مرتبه چاله نه ورګي او نه دا مقامات او مراتب په پیسو باندې څوک اخیستی شي یا چاله په ورکه باندې یا په دنیا ورکولو باندې څوک اخیستی شي صاحبانو دا مرتبه چې ملاوږي دغه فضیلتونه چې ملاوږي دا د خدای قربتونه چې ملاوږي دا د خدای نزدېکت چې ملاوږي او دغه خلقو ته ملاو دی صاحبانو دا د دنیا په فقر کې ورته ملاو دی نن سبا په معاشره کې فقر غریبی بیوسی د خلقو په نیز باندې یو عیب ګرځېدلی دی خلقو په نیز باندې یو سپک او کمزوره یو حقیر سیز ګرځېدلی دی بس که په چا کې بل عیب وي او که نه وي بس چې څوک فقیر دی هغه د زما او ستا په نیز باندې کمزوری دی هغه زما او ستا په نیز باندې ذلیل دی هغه زما او ستا په نیز باندې نعوذ بالله د الله په نیز باندې هیڅ شی نه دی او د رسول الله په نیز باندې هیڅ شی نه دی نن سبا خلقو معیار ارته بیانوما نن سبا خلقو دا سوچ دی چې څوک صاحب مال دی چاله خدای پاک جاه و جلا ورکړي مال یې ورکړی سهولتونه یې ورکړي دنیا آرام او آرائش یې ورکړی ګوندې دا د دې خبرې دلیل دی چې دغه انسان نه رب کائنات رضا دی دغه انسان نه رب خوشحال دی دغه انسان د رب په نیز باندې عزتمند دی قدرمند دی او کوم یو انسان چې فقیر انسان دی کوم یو انسان چې غریب انسان دی یا کوم یو انسان چې په مشکلاتو کې گیر انسان دی یا کوم یو انسان لاسونه او خپې بندي درک یې نه لګي فقر او فاقه په هغې باندې روانه ده زما او ستا د ذهن نن سبا معیار دا دی چې زما او ستا په نیز باندې هغه انسان د رب کائنات نه لري انسان ښکاري د رب کائنات په نیز باندې مبغوض انسان ښکاري د رب کائنات په نیز باندې ناپسندیده انسان ښکاري رب نه لري ښکاري
رب ترنه نعوذ بالله زما او ستا ته ناراض ښکاري، حالانکه ستا ته دا پته نشته دا هغه خلق دي چې پیغمبر علیه السلام په حدیث کې قسم خوړلی دی چې زما په امت کې رب کائنات ته ټولو نه قریب خلق دا فقرا خلق دي، دا غریبانان خلق دي چې په خپل غربت باندې صبري، په خپل غریبۍ باندې رضایي، رب کائنات نافرمانی ترې نه نشي، رب کائنات ناشکری ترې نه نشي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پروئی زمین باندې زما په امت کې دغه خلقو نه الله په نس باندې بهترین او غوره خلق رب نه دی پیدا کړي. نو دا سیس تاسو په ذهنو کې دا کوم معیار چې د فقر او د غریبۍ دی دا یاد لرا د رب کائنات اکثر انبیاء کرام دا فقرا تیر دی، د رب کائنات اکثر صحابه کرام چې محبوب لیا ورکړیو دا فقرا تیر دی، په تابعینو کې اکثر خلق فقرا تیر دی. او تاسو اولیاء کرام وګورئ، په اولیاء کرامو کې دا ځان له خبره ده چې د هغوی دربارونه، د هغوی لنګرې، د هغوی په لنګر کې 24 غنټې خوراک او تر قیامت پورې به رب کائنات جاری او ساری ساتي، خلق به هلته راځي او خوراکونه بکا. دا ځان له خبره ده چې دې له خدای پاک عزت ورکړی دی، دا د دغه خلقو کرامت دی او تر قیامت پورې به وي. خدایات لره اکثر تاسو په اولیاء کرامو باندې نظر واچوئ چې کوم نیکان خلق دي، کوم صالحان خلق دي، کوم رب ته قریب خلق دي په اولیاء کرامو انسانانو کې، هغه په روی زمین باندې فقرا او غریبانان تیر شوي دي. نو دا څه عیب نه دی. نن په معاشره کې انسان ته ذلیل قتل د غریبۍ د وجې نه، والله دا د خدای پاک په نس باندې ذلیل انسان دی. بیا چې کوم یو غریب انسان ته غربت ته وجې نه په کم باندې ګوري، دا څه د ذلت خبره نه ده. نن په دغه فقر باندې ارته خبره کومه. پیغمبر علیہ السلام په خپله باندې فرمایي اکثر انبیاء کرام د رب کائنات فقرا تیر دی، اکثر نیکان صالحان به د رب کائنات فقرا تیر دی پروی زمین باندې. او چې تر قیامت پورې څومره خلق راځي، د الله قریب خلق راځي، الله ته نږدې خلق راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې څنګه مخکې حدیث دی د هغې په بنیاد باندې دغه خلق بم پروی زمین باندې غریبانان خلقي. تاسو وګورئ اولیاء الله تیر دی، د هغوی هسټري تاسو وګورئ، د هغوی تاریخ تاسو وګورئ، والله د هغوی په لاسونو کې مال او متاع نشته، د هغوی په لاسونو کې ظاهري دنیا نشته، د هغوی په لاسونو کې ظاهري جاه و جلا او آرائش او آرام چې کوم اسباب دي په دنیا کې، والله داسې ولی او نیک د انسان په ځمکه باندې نه دی تیر چې دا شیان یې ترکړي نه دي، دا شیان یې پرېښودي نه دي او دغو شیانو په طرف باندې یې هیڅ توجه نه ده کړې. که توجه یې کړې ده رب ته یې کړې ده، د رب مینې ته یې کړې ده، د رب عبادت ته یې کړې ده، د رب اطاعت ته یې کړې ده، د رسول الله د اطاعت ته یې کړې ده، د رسول الله مینې په طرف یې توجه کړې ده، په دین باندې عمل ته توجه کړې ده، مخلوق خدا سره یې د مینې او د شفقت ته توجه کړې ده. والله چې دا څومره شیونه دي، نیکانو صالحانو دنیا ده، کثرت مال دی، زیب و زینت دی، آرائش او آرام دی، گاڑی او بنگلی دی او خخ خوراکونه مرغوب چې کوم خوراکونه دي. والله تاسو نیکان صالحان وګورئ دغو شیانو سره دغو خلکو دور دور پورې تعلق هم چرته په تاریخ کې نه دی پاتې شوی. دا عیب نه دی، دا کمال دی، دا د رب کائنات ته د نزدېکت یو ذریعه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمائی، علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ د قصیدہ برده شریف یو لوی صاحب و مصنف تیر دی، اغم دغه خبره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په قصیدہ برده شریف کې په اشعارو کې ذکر کړی دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زہد، د پیغمبر علیہ السلام ترک د دنیا، د پیغمبر علیہ السلام فقر، د پیغمبر علیہ السلام غریبی سرد دی
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډیرو شیانو ته حاجتو، ډیرو شیانو ته ضرورتو، ټول صحابه کرامو کفالت په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې وو، هغوی له خوراک ورکول په پیغمبر علیه السلام باندې وو، هغوی له مکان او خرچه ورکول پیغمبر علیہ السلام مبارک په ذات باندې وو. نبی علیہ السلام لب افود راتله، پیغمبر علیہ السلام لب جماعتونه راتله، پیغمبر علیہ السلام مبارک ملاقات او ایمان راوړو دپاره به غټ غټ قبایل راتله، ډیر ډیر نفر به راتله. پیغمبر علیہ السلام دغه ټولو خبرو ته حاجتو، پیسو ته حاجتو، مال ته حاجتو، سرو سپینو ته حاجتو، خو سره د دغه حاجت پیغمبر علیہ السلام مبارک په ژوند کې دغه ټول شیان تر کړي دي، دا ټول یې پریښي دي. علامہ بصیری رحمت الله تعالی علیہ مبارک فرمائی په قصیدہ برده شریف کې فرمائی چې وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ الْجِبَالُ الشُّمِّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ. علامہ بصیری فرمائی وچه سرد دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر ضرورتونو، ډیر یا حوایجو، ډیر یا دنیا ملاقاتونو خلقو سره. خدای مبارک فرمای علامہ بصیری وچه سره د حاجتونو پیغمبر علیہ السلام هغه زهدو، هغه یا تقوا وا، هغه یا ترک د دنیاو، او هغه یا دنیا تشاوا چې مخ په ځمکه باندې رب کائنات داسې زهد او تقوا چاله نه ورکړي. حالانکه امام الانبیاء دی، امام الرسل دی، دواړو جهانو سردار دی، او چې په خپله باندې فرمایي رب کائنات مال دنیا او د آخرت او د جنت د خزانو چابیانې را کړي دي، ما پلاس کی دی، رب ورکړه. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُونَ، او زه د خدای په ځمکه باندې تقسیمون کایما. څوک چې سیز تقسیموي هغه په خپله باندې شا ګرځولې ده، هغه په خپله باندې ترک کړی دی. دا د دې خبرې دلیل دی چې په دنیا کې فقر او غریبی دا عیب نه دی، دا ضلالت لپاره سبب نه دی، دا ناکامی نه ده، دا د رب کائنات د در نه شړل نه دي، دا د رب نارضګي نه ده. والله چې کوم خلق په غریبۍ باندې او کوم خلق په فقر باندې رضا دي، خدای پاک جل جلاله ته په خپلو مخلوقاتو کې قریب تر خلق همدغه خلق دي. غوث پاک شیخ سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ چا تپوسو کا ویدہ مبارک تا چاو فرمائل ویچے یو دے غنی مالدار شاکر، مالدار انسان شکر ویستن کئے، او یو دے قربان غریب او صابر، غریب انسان او پخپل غریبے باندی صبر کون کئے، او دریم لمبر کستے قربان یو غریب انسان دے، فقیر دے، صابر سرا سرا شاکر دے، شکرم اوباسی. نو قربان ستا پنیز باندے پا دا غدریو کسانو کی اللہ پنیز باندے څوک بہتر دے؟ آیا غنی شاکر بہتر دے؟ فقیر صابر بہتر دے؟ کہ فقیر صابر سرد شکر ویستونا یعنی فقیر شاکر بہتر دے؟ ستا پنیز باندے څوک بہتر دے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا غسائل تا فرمائی چه واورا زما پنیز باندے دوالونا غنی شاکرنا او فقیر صابرنا، زما پنیز باندے فقیر شاکر انسان پچسو سو مرتبو باندے بہتر دے. اگر انسان چه فقیر انسان دے، صبر سراسر شکر ویستون کا انسان دے. شیخ عبدالقادر جیلانی فرمائی چه واللہ دا غریب شاکر انسان دا غنی او دا مالدار شاکر انسان نا پچسو چند باندے بہتر دے. رب تا قریب دے، رب تا نجدے دے، رسول مبارک تا قریب دے، رسول مبارک تا نجدے دے. او دا پا آگے خلقوں کے دے چکم خلق متعلق پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی لی پا حدیث کی. امام غزالی پا مکاشفت القلوب کے دا حدیث مبارک روایت کردے دے. پیغمبر علیہ السلام مبارک سے فرمائی دا حدیث مبارک واورے. امام غزالی فرمائی مکاشفت القلوب کی ویچے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چه دا الہ العالمین پا مخلوقاتو کی پروی زمین باندے پٹولو انسانانو کی
الله جل جلاله ته ټولو نه قریب تر دا فقراؤ غریبانان خلق دي. او بیا په همدغه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي اے غرباو د زما د امت، اے فقراؤ د زما د امت. پیغمبر علیہ السلام فرمائی قیامت په ورځ باندې رسول الله فرمائی چې فقرا خلق با، غریبانان خلق با، د مالدار خلقو نه پیغمبر علیہ السلام فرمائی 1500 کاله وړاندې جنت لذي. او بیا فرمائی نبی علیہ السلام دریم نمبر خبره چې والله په آخرت کې چې کوم خلقو ته د چانه اول راحت میلاوږي او په آخرت کې کوم خلقو ته چانه اول سکون میلاوږي، چانه اول هغوی ته اطمینان میلاوږي. دریم نمبر په دغه حدیث کې رسول الله فرمایي وی چې دغه خلق بم د زما د امت فقرا او غریبانان خلقي. دا فضیلت ته دا هغوی نن دا اولیاء دلته پراته دي، والله دا په خپلو زمانو کې فقیران او غریبانان خلق تیر دي. هیڅ چا نه یې تمه نه ده کړې، هیڅ چا په طرف باندې یې توجه نه ده کړې. او که حاجت یې راغلی دی ټولو نه اول خپل حاجت یې رب کائنات ته وړاندې کړی دی. داسې خلک دي. نن سبا زما ستا دنیا پسې لیونی خلک، دنیا په محبت کې ړانده خلک، دنیا په مزو په عیش په عشرت کې غوتزن او غپه وهونکي خلک. والله زما او تا نه آخرت هیر دی، زما استانه رب کائنات په وړاندې باندې ولاړه هیره ده، رسول الله په وړاندې باندې رانه ولاړه هیره ده، د حساب کتاب خبره رانه هیره ده. اعمال نامې په ښي لاس باندې یا په ګس لاس باندې میلاوېدل هغه ما او تا نه هیر دي، پولیس رات باندې تېرېدل زما او ستا نه هیر دي. که پردي حقونه دي او که ظلمونه دي او که تجاوز دی او که د خدای پاک نافرمانی دي، نن زما او ستا د هر یو فرد نه هغه هر څه هیر دي. بس که ما او تا ته یاده دنیا خوندونه راته یاد دي، د دنیا مالونه راته یاد دي، د دنیا عیش و عشرت راته یاد دی، د دنیا زیب و زینت راته یاد دی، د دنیا مرغوب خوراکونه او کپړې راته یاد دي. او دا یاد لرئ دغه ټول هغه شیان دي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي انسان د جهنم په طرف باندې بوزي. رسول الله څه فرمایلی دي؟ پل صراط څومره سخت ځای دی، څومره سخت پل دی، ویختنه کمزوری او نری، تورې نه تیره او د اور نه ګرم او لاندې د هغې نه جهنم، داسې یو پل صراط. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما په امت کې په پل صراط باندې چې کوم خلک زما په امت کې د سترګو په رب کې به تېرېږي، په اسانتیا سره به تېرېږي، جهنم نه غورځېدو نه به بچ کېږي، جنت ته به داخلېږي. په پل صراط کې به هغوی ته هیڅ مشکل نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه خلک د زما د امت فقرا خلک دي، غریبانان خلک دي، هغه خلک دي چې رب کائنات په در کې په خپله غریبۍ باندې رضا ده، رب نه رضا دي، رب ته د هغوی هیڅ شکایت نشته دی. نن سبا تاسو وګورئ په دنیا کې یو کوم ترتیب روان دی، په دنیا کې زما او ستا په کوم سیز کې کمپټیشن او مقابله روانه ده. هیڅ چا هم په مونځ کې مقابله ونه کړه، هیڅ چا هم په عباداتو کې مقابله ونه کړه، د الله په اطاعاتو کې چا مقابله ونه کړه. زه څومره نیک یم یا څومره بد یم په دې کې چا مقابله ونه کړه. خو که په دنیا کې د انسانانو په منځ کې مقابله روانه ده، په مال کې مقابله روانه ده، په ښایسته ښایسته لوړو لوړو کورو او بنګلو جوړولو کې مقابله روانه ده، په گاڑو کې مقابله روانه ده، د دنیا په نعمتونو او لذتونو کې مقابله روانه ده. او دا هغه شیان دي چې په دې باندې چا باور کړی ده رب کائنات په آخرت کې اور د جهنم ته اچولی دي. او چې دا کوم نور شیان عبادات دي چې په دې کې چا ځان مشغول کړی دی او چا په دې باندې باور کړی ده، رب کائنات هغه خلق په آخرت کې جنتونو په هغه لویو لویو نعمتونو کې اچولی دي. زما او ستا توجه نه راګرځي، ما او تا ته د یو عالم دین نه یو صاحب نه سبق نه حاصلېږي، هغه مجلس پورې هغه زما او ستا جذبات او تاثرات موقوفي چې هغه مجلس نه زما او ستا اوچت شو، دنیا په طرف باندې شیطان زما او ستا ذهن بیرته مایل کا. لږ مسلمان له سوچ پکار دی، پیغمبر علیہ السلام امت له سوچ پکار دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ما او تا ته کوم لیار ایخو دی دا ما او تا با په کوم پلیټ فارم باندې روان یو په کومه طریقه باندې به روان یو چې داسې روان شو چې نیغ الله ته ورسو نیغ رسول الله ته ورسو چې داسې روان شو چې نیغ جنت ته ورسو شیطان نه بد شو کږي لیارې نه بد شو جهنم نه بد شو نافرمانی نه بد شو دا خبر او احساس نن سبا د هیچا په ذهن کې نه دی پروت خو که احساس پروت دی خو که جذبات پراته دي خو که د مینه پرته ده دا صرف او صرف دنیا دپاره پرته ده د دنیا د جذباتو دپاره پرته ده او یو حدیث ورته وایمه دا حدیث مبارک واورئ مجمع الزوائد علامہ حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک ذکر کړی دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نا ابو ذر غفاری فرمائی وچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ما ته یو څو خبرې وکړي او د مبارک فرمائی چې والله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس ترجمه د ژوند اخیری اختتام پورې ابو ذر غفاری په دې خبرو کې یوم داسې خبره نشته چې ابو ذر غفاری په هغې باندې په یقین سره عمل نه کړی صحابه عاملین دی علی الشریعه عاملین دی علی الدین والله چې کوم لذت په دین کې دی کوم سکون او اطمینان په عباداتو کې دی کوم سکون او اطمینان د رب کائنات ته په رجوع کې دی رسول الله ته په رجوع کې دی دین سره دی حدیث سره دی قرآن سره دی کوم سکون او اطمینان دی د دنیا دغه ټول نعمتونه د دغه سکون زرمی حصې تم نشي رسېدی خو مونږ او تاسو دې طرف ته مایل کول ګران دي دې طرف نه توجه دې طرف ته توجه را ګرځول ګران دي بار بار انسان دې طرف ته مونږ لګیا یو دې طرف ته راشه دین طرف ته قرآن طرف ته حدیث طرف ته رسول الله لیارې طرف ته صحابه لیارې طرف ته تابعین لیارې طرف ته دغه نیکانو صالحانو چې کوم فرمودات دي ارشادات دي هغې په طرف باندې ته خو یو ځل لذت وګوره ته خو یو ځل خوند وګوره دغه خلک ولې بیزاره و دنیا نه دغه خلک ولې توجه نور کوله مال و جاه و جلاله دغه خلکو د نبی علیہ السلام په اطاعت کې د رب کائنات په محبت کې خوند لیدلی دی ما او تا 2 رکعتو دپاره په ماخوستن کې نشو پورته کېدی او دا قیمتي قیمتي کمبلې ما او تا په ځان باندې اچولی دي سره د قیمتي قیمتي پالنګونو د ګرمو کمرو ما او تا 2 رکعتونو توفیق مونږ ته نه میلاوږي چې رب ته ودرګو او دغه خلک والله چې سلسل رکعت رب کائنات لپاره د شپې عبادت کا وجه څه ده دغه خلک هغه خوند را پورته کوي هغه خوند چې کوم خوند دغه خلکو د رب کائنات په دغه عبادت کې لیدلی دی هغه خوند دوی ته په نرمو پالنګو کې نه میلاوږي په ګرمو کمبلو کې ورته نه میلاوږي په آرام و آرایش کې او په زیب و زینت کې ورته نه میلاوږي هغه خوند دغه خلکو ته په فقر کې او د رب کائنات او د الہ العالمین محبوب رسول جناب محمد رسول الله په اطاعت کې ورته میلاوږي ولې نیکانو ته په دین باندې عمل حسان دی ولې نیکانو ته عبادت آسان دی هغه انسانان نه دي هغوی سره شهوت و شیطان نشته دا هر څه ورسره شته خو دوی هغه لذت لیدلی دی چې کوم لذت په دین کې په عمل باندې دی او ما ورته هغه لذت نه لرې یو ګران راته ښکاري شپې عبادت خو لرې خبره ده نبی علیہ السلام فرمایي منافق انسان باندې به د ماخوستن او د سحر مونځ ګراني سخت به یې ورته پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د منافق عملی یو نښه ده ما او تا خو ماخوستن مونځ نشو کړی ما او تا خو سبعي مونځ نشو کړی پاتې خو یا د شپې عبادات او رب کائنات ته ودرېدل او دغه خلک ټوله شپه رونه کا رب کائنات ته په ژړاګانو کې رب کائنات ته په عباداتو کې ولې یو خبره ده چې دغه خلکو دنیا ته شا ده مال ته یې شا ده عرایش او نعمتونو ته یې شا ده رب کائنات او رسول الله مبارک اطاعت په طرف باندې یې مخ کړی دی په دین باندې ورته عمل څه دی ډیر آسان دی ورته ابو ذر غفاری څه فرمایي ما ته رسول الله یو څو خبرې وکړي اول نمبر دا غینا ابو ذر غفاری فرمایي ما ته رسول الله فرمایل ابو ذر غفاری زما د امت مسکینان اول نمبر خبره یې دا ورته کړې ده
زما د امت مسکینان، زما د امت فقرا، زما د امت غریبانان، زما د امت ضعیفان ابو ذر غفاری د اغوی ناستا او صحبت مپریدا، اغوی سره مینا او محبت مپریدا، اغوی سره ناستا او مجلسونه مپریدا. دغه خلکو سره ناستا وکړه، دغه خلکو سره مینا وکړه. نن سبا زما او ستا مینا مال سره ده، زما او ستا مینا مالدار سره ده، زما او ستا مینا صاحب د گاڑی سره ده، صاحب د کور سره ده. او څه شی به ما وتعالی راکا؟ اغه رب چې دلی ورکړي دي اغه رب نه وغواړه چې دنه زیاته درکاله. انسان بتالت شعر کا څومره بالار کا د احساناتو د محتاجیو د سپکوالی د ذلت نه ډک سیز بتاله انسان درکا. او والله چې رب کوم سیز دل درکا رب یار ته یادایم نه چې تعالی ما یادا درکړی دی یا مدا درکړی دی. ابو ذر غفاری فرمایي ما ته رسول الله د مالدار خلکو د ناستې او د صحبت نه ندی ویلي. فقیرانو سره صحبت وکړه، ضعیفانو سره صحبت وکړه، غریبانانو سره صحبت وکړه، هغوی سره ناسته وکړه. ولی نبی علیہ السلام فرمایي ابو ذر غفاری قیامت په ورځ باندې به د دغو خلکو حکومتي، قیامت په ورځ باندې به چې رسول الله فرمایل د دغه خلکو حکومت بی، د دغه خلکو بادشاهي بی. چې موږ رسول الله ته وفرمایل یا رسول الله د دغه خلکو به څنګه حکومت قیامت په ورځ باندې، څنګه به بادشاهي د قیامت په ورځ باندې؟ رسول الله مبارک فرمایل چې دغه فقراء او غریبانانو بادشاهي بدای چې هغه هر یو کس به د لاس نه نسی چا ور سره په خندا پیشانی باندې ملاقات کړی دی، چا ور سره مینه کړې ده، چا ور سره غمرازي کړې ده، چا ول کپڑے ور کړی، چا ول خوراک ور کړی، چا ول پیسې ور کړی، چا ور سره اسی الله رضا ده پر مینه کړې ده. رسول الله فرمایي قیامت په ورځ باندې دغه خلکو باد شهیدا. او چې کوم خلکو په دنیا کې فقراء سره مینه کړې ده چې په هر طریقه باندې ور سره کړې ده، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا فقراء برازي او مسلمانان هغه چې په دنیا کې فقراء سره مینه کړې ده وی چې جنت ته لاسونو نه به نسی په صفونو کې به ګرځي، یو یو کس به د صفونو نه راوباسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې عمدغه فقراء به دغه خلک جنت ته داخلي. دې ته حکومت ویل کېږي. بادشاهي خو اصل بادشاهي دا ده چې تا قیامت په ورځ باندې څوک جنت ته ور داخل کا. ځکه چې مونږ رب ته والله د وړاندې کېدو نه یو، دومره سیاکارۍ او خطاکارۍ زما او ستا په غولو باندې پرتې دي او زما او ستا دفتر یې ترې نه ډکې دي چې والله که زما او ستا رب کائنات په در کې د رسول الله په در کې د ادرېدو قابل یو، دومره مخترن یو، ما او ستا په عمل نامه کې کومه نافرماني نشته، دومره یو کس پیدا شي چې قیامت په ورځ باندې زما او ستا جنت ته ور داخل کا او رب په رضا کې ور داخل کا. رسول الله فرمایي دغه هغه خلک دي چې قیامت په ورځ باندې به بادشاهتي او دغه ټول خلک به په صفونو کې راجمع کا او جنت ته به داخل کا. دینه لویه خبره انسان دپاره بله نشي کېدی. بیا دویم نمبر چې کومه خبرې راته کړې ده ابو ذر غفاري فرمایي چې رسول الله راته هغه خبره کړې ده هغه دا ده چې په دنیا کې ځان نه کم ته ګوره، په دنیا کې ځان نه بره ته مه ګوره. داسې مه وایه چې ما سره دا فلان نعمت نشته دی، داسې ووایه چې ما سره چې کوم نعمت دی زما نه لاندې یو کس شته دی دا نعمت هغه سره نشته ده. په دنیا کې ځان نه کم ته ګوره. رسول الله فرمایي نن داسې خلک شته چې ما او تا سره به یو نعمت نی نو داسې به نه وایو چې هغه بره سره نعمت دی ولې ما او تا سره نشته. مونږ به داسې وایو چې الله مونږ سره چې کوم نعمتونه دي ډېر داسې خلک د زمونږ نه م لاندې شته یا الله چې دا نعمتونه هغوی سره نشته. رسول الله راته وفرمایل ها په دین کې ځان نه بره ته ګوره، په دین کې هغه انسان ته ګوره ته چې 2 رکعاته کوي او هغه انسان ته وکاته هغه 4 رکعاته کوي، ته ووایه چې زه ولې 4 رکعاته نشم کولی، ته 4 رکعاته وکړه. بیا یو کس ته وکاته هغه 100 رکعاته کوي. دین کې ځان نه بره ته ګوره چې دی چې دومره نیک دی زه ولې دومره نیک نه یم، په کار چې زم کوشش وکړم زه نیک شم. رسول الله فرمایي مونږ او تاسو خبره څه ده الټه ده. مونږ په دنیا کې ځان نه بره ته ګورو او په دین کې ځان نه کم ته ګورو. څه وایو چې کم از کم 4 منځونه خو کوم که نه، هغه انسان خو 4 منځونه هم نه کوي، سحر خو اسې مونږ نه پاتې،
داسې هیچ هم نه وي چې هغه انسان 500 کلونه رب کائنات په حضور کې ودرېږي تهجد کا او ما اوس وخت کې په خپل عمر کې یو رکعت تهجد هم نه کړی ولې ما نه کړی زم انسان ما زم د رب کائنات بنده یم دا خبره چاو نه کړه خو هر سړی وایي چې هغه سره گاړی شته او ما سره نشته هغه سره کور شته او ما سره نشته هغه سره فلان شته او ما سره نشته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث اپوزیٹ مقصد اخیشتل دی حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابو ذر غفاری فرمائی دنیا کے ځان نه کم ته ګوره په دین کې ځان نه اوچت او بهتر ته ګوره او دریم نمبر خبره چې کوم رسول الله کړی دا وی چې غیره ته دا کړی دا چې ابو ذر غفاری خپلو رشتہ دارانو سره هیڅ کله تعلق م پرېږده اگر که هغه انسان تا سره تعلق پریدي ستا تپوس نکا دستا عیادت لنرازی ستا د مړی تعزیت لنرازی ستا په خلاف باندې سازش کا ستا ته تکلیف در رسی تا ته مصیبت در رسی ستا خپکی ستا زړه ته درد رسی اگر کدا شیان کدا ټول شیان پکې موجودی خو ما ته رسول الله فرمایل هیڅ کله خپل رشتہ دار سره تعلق مخربوا مين ورکوا محبت ولور کوا تعلق ور سره قائم وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلی الفاظ دی ابو ذر غفاری فرمای او بیا په څلورم لمبر باندې وچ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته او فرمایل چې ابو ذر غفاری کله چې حاجت راشي د حاجت په اول کې خپل حاجت انسان لموړه د حاجت په اول کې خپل حاجت رب کائنات په حضور کې پیش کړه انسان تخپل حاجت ما بیانوا رسول الله فرمایي چې والله اول خدا انسان دستا حاجت پورا کولای نشي او رسول الله فرمایي وی چې کستا حاجت دغه انسان پورا کسره د ډیرو احسانات به تور سره منی خو رب کائنات ستا په هر یو حاجت باندې قادر دی ستا هر یو حاجت پورا کولای شي دا زمونږ ایمان دی او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د چا حاجت رب کائنات پورا کا هغه نه ختمیدونکی حاجت دی او رب کائنات په بندگانو باندې هیڅ کله خپل احسان نه یادوي چې ما پتا باندې دا کړی دی ما پتا باندې دا کړی دی ما پتا باندې دا کړی دی رب یې چاته نه یادوي خو موږ لبیام د رب کائنات په حضور کې شکر وستل پکار دی چې موږ د رب کائنات په حضور کې شکر وباسو الہ العالمین تا دا هغه وصیتونه چې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ہوتا محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم بیان کړی او په اخر کې ارتا د امام بخاری یو حدیث په ذهن کې راغی هغه ته بیانوم او دا یو صحابي دی سهل ابن سعد الساعدی رضی الله عنه دا صحابی رسول دی او د متعلق راځي چې دا په اسلام کې بالکل اخیرنای په اسلام کې داخل دی اخیرنای وفات نه یادوما اخیرنای وفات بل صحابی دی ابو طفیل دی خدا په اسلام کې اخیرنای داخل صحابی دی سهل ابن سعد الساعدی د مبارک فرمای امام بخاری دا حدیث مبارک روایت کړی دی دا واوري وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه کرام سره ناست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې باندې یو صاحب ثروت صاحب مال صاحب جاه و جلا عزت والا دنیا په لحاظ باندې یو انسان تیر شو د پیغمبر علیہ السلام په وړاندې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل امام بخاری روایت کړی دی دغه انسان متعلق ستاسو څه سوچ دی ستاسو څه فکر دی دا کوم انسان چې اوس وړاندې مخې ته تیر شو وی چې صحابه کرام ورته فرمایل یا رسول الله د دې متعلق زموږ دا سوچ دی چې دا هغه انسان دی په معاشره کې چاته چې نکاح پیغام ولګي والله چې خلک نکاح ورکا چاله چې مشوره ورکا والله چې خلک یا مشوره ومني او دا هغه انسان دی که چاته هر قسم خبره وکا والله چې خلک یا خبره ته غوږم کېږدي یعنی صحابه د دغه انسان درې صفاتونه درې خصلتونه یې ورته بیان کړه یا رسول الله چې دا کوم انسان تیر شو دا داسې انسان دی په معاشره کې چې هر چا کور ته یا نکاح پیغام ولېږه خلک به خپله بچی وله ورکه هر چا له مشوره ورکړه دومره اثر او رسوخ والا دی هر څوک به یې مشوره ومني نن سبا د غریب سړي انسان مشوره هم خلک نه منوي دا لیونی دی ویشي لیونی دی
او که مالدار انسان ستا یو کندوړ او کندې په ترک باندې هم راکاږي نو ته وایې چې نه دا تجربه کار دی دغه انسان ماله ښه مشوره راکړه. نن سبا عجیبه غوندې ماحول جوړ دی. دومره سپکه کتنه زما او ستا په ذهن کې د فقیر متعلق ده، د غریب متعلق ده. او دا داسې کس دی چې هر قسمه خبره وکړه معاشره کې خلک یې اوري. رسول الله مبارک فسکت، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام مبارک خاموش پاتې شو. بل یو صاحب دویم نمبر کس تیر شو پیغمبر علیہ السلام په وړاندې. رسول الله صحابه کرامو ته فرمای اے صحابو د دغه صاحب متعلق تاسو څه فکر دی، څه سوچ دی؟ صحابه کرامو ته فرمای یا رسول الله دا هغه صاحب دی دومره غریب دی دومره فقیر دی والله که چرتی نکاح پیغام اولیګ خلق بیا رد کا، خلق به نکاح ورنکا. که چاله مشوره ورکړه یا رسول الله والله که خلق یې مشوره ومني، او که چاته یا د حق خبره وکړه والله یا رسول الله که خلق یې د خبرې ته غوږ کیږي. دا داسې سړی دی، دا داسې فقیر دی. نو چې کله هغه انسان تیر شو صحابو څه ووې، چې کله غریب انسان تیر شو فقیر انسان تیر شو صحابو څه ووې، خو زار د پیغمبر علیه السلام جواب نه. شکر دی چې د فقراو د غریبانانو د زمونږ او ستاسو غمخوار نبی موجود دی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام په جواب کې ورته فرمایي اے صحابو دا کوم چې اول انسان تیر شو که دغه انسان نه ملء الارض د رب کائنات زمکم ډکشي، دغه انسانانو نه دغه یو فقیر انسان د الله په نظر باندې ډیر بهتر دی. ورته دا کوم چې اول انسان تیر شو ملء الارض، رسول الله فرمایي چې که دغه انسان نه دا دومره ډیر شي چې د خدای زمکم تر ډکشي، دومره ډیر شي دا کوم چې اول تیر شو والله که خدای زمکه داسې خلکو نه ډکه شي دومره ډیر شي، دغه ټولو نه دغه یو فقیر انسان د الله په نزد بهتر دی. څومره فضیلت یې د دې خبرې. او زما او ستا غریب لا باید چې انسان مینه ورکا. غریب خپل سینې او ځان ته را قریب کړه. او د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک رور دی جعفر طیار ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ، هغه متعلق راځي ابو هريره فرمایي او ابن ماجه شریف کې دا خبره موجود ده چې جعفر طیار با مساکین او فقراو سره غریبانانو سره دومره مینه به ور سره کړه، دومره صحبتونه به ور سره کړه، دومره محبت به ور سره کړه، دومره عزتونه به جعفر طیار فقراو غرباو مساکین ور کول چې پیغمبر علیه السلام مبارک د کنیت کې خدا ابو المساکین د فقراو مساکینو پلار هغوی سره مینه کوونکی دا کنیت پیغمبر علیه السلام مبارک جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ مبارک لپاره کې خود دومره مینه به فقراو سره کړه. دا د اهل بیت سنت دي، دا د صحابو سنت دي، دا د رسول الله سنت دي. هیڅ کله په معاشره کې غربت دا عیب نه دی، غربت دا د خدای پاک ناراضگی نه ده، هیڅ کله داسې نه ده. پیغمبر علیه السلام څومره مینه وه، څومره مینه یې وه غریب سره. په مدینه منوره کې موطا امام مالک کې او مسند شافعی کې او امام نسائی په نسائی شریف کې هم دا حدیث ذکر کړی دی چې په اطرافو کې یو غریب ښځه وه، یو فقیره ښځه وه، بیماره شوه. چې کله بیماره شوه پیغمبر علیه السلام مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل چې کله دا وفات شي چې تاسو په دې باندې جنازه ونه کړئ، جنازې دپاره به محبوب علیه السلام راځي، جنازې دپاره به زه په خپله باندې راځم او په دغې غریبه او فقیره او ملنګه ښځه مبارکه باندې به زه په خپله جنازه کړم. صحابو ته فرمایي کله وفات شي رسول الله خبر کړئ. امام نسائی فرمایي چې دا مبارکه وفات شوه، صحابو مدینه منورې له د ماخوستن مونځ نه باد یې راوړه او په جنت البقیع کې دغې غریبې دپاره قبر وکنسته. پیغمبر علیه السلام مبارک به بعد العشاء د ماخوستن نه پس به ډېر زر پیغمبر علیه السلام اوده کېده، آرام به یې فرمایه، ځکه بیا به غونډه شپه رب کائنات په حضور کې ولیاړو عبادات به کړه نبی علیه السلام مبارک. کله چې صحابو دا زنانه راوړه پیغمبر علیه السلام مبارک په کور کې آرام فرماوی. صحابه کرامو سوچ وکړه چې ټیک د نبی علیه السلام ویلي دي چې ما یې جنازې نه خبر کړی ځکه غریبه ده، ځکه فقیره ده، ځکه ملنګه ده، پیغمبر علیه السلام ورسره مینه ده، پیغمبر علیه السلام ورسره محبت دی.
خو که نبی علیہ السلام مونږ راکینو نبی علیہ السلام په خوب کې خلل راځي نبی علیہ السلام ته تکلیف میلاوږي نو راځي مونږ به په هغې باندې جنازه وکړو صحابه کرام فرمایي چې مونږه په دغې ملنګ او فقیره ښځه باندې په جنت البقیع کې جنازه وکړه پیغمبر علیہ السلام مو خبر نه که نبی علیہ السلام مبارک لم تکلیف ورنکه او په جنت البقیع کې هم دفن کړه وی چې کله پیغمبر علیہ السلام سحر مونځ ته را بهر شو جماعت شو صحابه کرامو نه یې تپوس وکړه هغه زنانه سره څه شی وشو وی چې مونږ ورته وفرمیل یا رسول الله بېګا د ماخوستن مونځ نه بعد هغه وفات شوې ده تاسو په ارام کې وئ تاسو لم تکلیف در نه که مونږ په هغې باندې جنازه وکړه په جنت البقیع کې هم هغه مبارکه دفن کړه صحابه کرام فرمایي وی چې پیغمبر علیه السلام ایکدم راوچت شو مسجد نبوي شریف نه او صحابه کرامو ته فرمایي چې ټول راځئ ما ته د دغې فقیرې ملنګې قبر وښایې قبر یې چېرته دی وی چې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره را روان شو جنت البقیع ته او دغه فقیر ښځې دغه ضعیف ښځې هغه قبر یې پیغمبر علیه السلام ته وښوده وی چې نبی علیه السلام یې په قبر باندې ودرېده صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام پسې صفونه جوړ کړه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه ضعیف ښځې په قبر باندې په خپله باندې جنازه وکړه او دا یاد لره چا په قبر باندې چې رسول الله جنازه وکړه والله د هغې قبر نور نه رب کائنات ډکوي نو په اخرنۍ خبره دا زار ته وکړم چې ټیک ده مالداری به دنیا کې سکونی اطمینان وي خو والله په آخرت کې ډیر مشقت دی ډیر مشقت دی رسول الله فرمایي په انبیاو کې به ټولو نه اخیر جنت له سلیمان علیه السلام مبارک زی د هغې بادشاهۍ د وجې نه چې رب ورکړې وه او زما په صحابو کې به ټولو نه اخیر جنت له عبدالرحمن ابن عوف زی رضی الله تعالی عنہ د هغې کثرت د مال د وجې نه چې رب ورکړو ځکه رسول الله فرمایي ډیر سکون دی خو الله په آخرت کې ډیر مشقت دی او رسول الله فرمایي فقر ډیر مشقت دی په دنیا کې ډیر تکلیف دی خو الله په آخرت کې سکون او اطمینان دی نو دی وجه نه چې څوک صاحب مال دی کوشش ته وکړه چې دغه تکلیف نه ځان بچ کړي چې کوم رسول الله ویلی چې والله په آخرت کې ډیر مشقت دی ډیر تکلیف دی مالداري په دنیا کې به اطمینانی او فقر په دنیا کې تکلیف دی مشقت دی خو والله په آخرت کې ډیر اطمینان دی نو دی وجه نه دا زما مشوره ده صاحب مال خلکو ته چې دا دنیا ختمیدونکې ده هیچ چا سره مال نه وړی دغه مال راوخلی الله رضا دپاره سخاوت وکړئ چې کوم مستحقین دي کوم مستحقین خلق زار ته د هیڅ چا نوم نه اخلمه چې فلان نه ورکړه فلان لا مستحق له ورکړه غریب له ورکړه فقیر له ورکړه مسکین له ورکړه سخاوت په ځان کې پیدا کړه خلقو په ظاهره باندې ضرورتونه پوره کړه والله د هغه مال له چې ستا په آخرت کې په کار باندې راځي او چې کوم خلق فقرا دي کنه فقرا هغه خلقو ته یامه چې تاسو د صبر او د شکر دامن م پرېږدئ تاسو صبر کړئ په خپل فقر باندې شکریا ادا کوئ په خپل فقر باندې ځکه چې زما رسول الله ویلي دي چې الفقر فخری پیغمبر علیه السلام فرمایي فقیری د زما فخر دی غریبی د زما فخر دی خدا به هم سوال کړئ دغه سوال به کړئ چې خدایا نم دومره مالدار کړي چې ستا نافرمانی را نشي خدای مم دومره فقیران کړي چې ستا نافرمانی را نشي خدای د دې په منځ کې مونږه وساتي او د خلکو د احتیاج او د محتاجین هم وساتي په ځان کې سخاوتونه پیدا کړي په ځان کې خلکو سره یعنی یو قسم له ښېګړه پیدا کړئ مسلمانانو ته وګورئ غریبانانو ته وګورئ دغې خلکو ته وګورئ څومره چې کیدی شي دغه مال دنیا نه ځان نه مخکې آخرت ته ولګئ بیا ګورئ چې رب کائنات انسان له څومره اجر ورکوي او چې کوم فقرا خلک دي هغه صبر کړئ رب کائنات شکر ادا کوئ انشاءالله کوم عظیم مرتبه په قیامت کې فقراؤ دپاره ده مخ په ځمکه باندې په روی زمین باندې نبی علیه السلام په امت کې هغه مرتبه په آخرت کې هیڅ چا دپاره نشته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین